واورا نوجوان واورا پښتون واورا تا په دین باندې نن کولو تا په پټکی باندې نن کولو تا په اسلام باندې نن کولو تا په حیا باندې نن کولو تا په پښتو باندې نن کولو نن هغه پښتون راشه وګورا نن پښتون خپل اوقات هیر کړی دي نن پښتون خپل کردار هیر کړی دی د خپل مشرانو تاریخ دی پښتون هیر کړی دی پښتون الله رسول فرمایي اولئک فتحان الاسلام پښتون چې ژوند دی د چا پلارم دین اسلام د مخ د ځمکې نه نشي میټاولی پښتون ژوند دی د چا پلارم دین اسلام د ځمکې نه نشي میټاولی نن پښتون دین اسلام ته شاکړې ده کنه ده جماعت ته شاکړې ده کنه ده ګيري پټکی ته شاکړې ده کنه ده قران ته شاکړې ده کنه ده ټیک ټاک ته متوجه دي ټیک ټاک ته فاریو خواهشمند ده فاریو کې وګرځم اے نوجوانا صحابو ننګونو وګورا د حنزله رضی الله عنه وانت کې مسلمانی بچا کی چې زما محترم اعلان وشو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ میدان ته چې کم دي دنګری دي او د الله د رسول نګیر چا پیر کافران راتاو شوی دي او دین اسلام مغلوب کېدو والا دی او کفر غالب کیږي بی حیايي غالب کیږي بی دینی غالب کیږي واده شپه د واده اولنې شپه د واده د شپې اولنې تمام محترمو څومره خوشحالي د انسان د زړه ارمان او چاهت دا وي زه د واده شپه وګورم او حنزله رضی الله عنه تمام محترم لګي د سری وینځنه نه او دا आवाज غوګونو کې واوریدل شو او فورا چې کم دی ودنګل شا طرف نه بیبي و تلاس کو شا طرف نه بیبي و ته وی اے خاوندا ته خو ما پرانا کې صحیح قتل هم نه کنه الله ستاده چهره خو ما صحیح قتل هم نه کنه ته اوس میدان تروانی جنگ تروانی jihad تروانی ته ژوندې راشي یا برانش ما ته خدا چهره لک پرانا کې وخا زه خو صحیح دا ستاده چهره وګورم حنزله رضی الله عنه سفر مای وې دا چهره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته اوریدلې دا ای بیبي اوس دا چهره بل طرف ته نه ګرځيږي ای بیبي دا نستوړې درته شلوما سما د قیامت پر ورځ به ما ته د دې نستوړې نه پیژنې چې زستا خاوند ما وی دنګل و جنگیدو انا لله و انا الیه راجعون او شهید شو سعد رضی الله عنه درنګ تکتور او زما محترمو چا ورلور خور نه ورکولا راغه پجړه یا رسول الله مال سوک رشتہ نه راکې هر سړی را نفرت کوي درنګ تکتور غټ غټ شونډې وي زما محترمو لګ بد صورت او هر سړی تین نفرت کولو او غریب انسانو چا بور سر روټي خوراکم نه غوښتل اے سعد رضی الله عنه جاړي یا رسول الله مالا سوګلور خور نه راکې الله رسول وته یو صحابي خو د زلار شه داغي لور پیغله شوی داغه تی واړه چې دا راغې تمام محترمو دروازه وهلا او هغه صحابي راوته جی صد پار راغلی الله رسول را لګل امرشتي د پاره وی ها وی زه خپل بیبي سره مشوره کوم کوم بیبي چې کم دی ها او کو خدای رشتہ بدر لدر کم کنای او کو به پای کې سنشم ویلې تمام محترم سعد رضی الله عنه بار ناشته غمجن ناشته او دا راغې د خپل بیبي سره مشوره کوي التنه لور आवाज کوي اے بابا جانا اے موری اے زما خوګ پلارا دې سات مګوري چې دا بدرنګ دی یا خسته دی یا غریب دی یا مالدار دی هغه ته وګوري چې چاره لګلې دا محمد رسول الله را لګلې دی دا محمد رسول الله را لګلې دې ته مګوري تمام محترمو وتوي زما د لور هادا زما د لور رضا دا اے ساده ما خپل لور رشتہ تعالی درکا اوس خو غریب هم دی راغی و یا رسول الله زه خو غریب یم اوس بچ کم دی د واده سامان او دا واده په پس باندې را جوړوم الله رسول ولګو ورش عبدالرحمن بن عوف لاړ شه هغه نه سو غواړه بیا علی رضی الله عنه ابو بکر صدیق دا ټول صحابه لګ چاندرا غونډ کړه او د سعد رضی الله عنه واده پر را جوړولو نو هغه پیسې راوړي یا رسول الله دغه پیسې دي وې زلار شه ځان لپی د واده سامان ځان لپی د واده سامان وکا ځان لپی د واده سامان واخلا نو نوجوان څومره خوشالي څومره زړه باغ وي چې کومه حسینه بیبي الله پاک راکړه او بیا د واده د سامان ټولې پیسې برابر شي خوشاله جوړي اخلي او سامانونه اخلي او زما محترم یو شیخ وخی سعد رضی الله عنه واده سامانونه خوخی لګیات پدې کې आवाज وشو جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یا ابا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرہ زمان محترم سن اشنا خلق صحابہ دخپل خزی دخپل بچو دخپل مالونو دخپل ہار سن زیاد محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا الله سره چې کله اعلان واوریدو چې محمد رسول الله د جنگ میدان ته دنګلی دي کافران تی گیر چاپیر شوی دي محمد رسول الله د کافر په مینس کې گیر دي سات په غوګونو کې دا आवाज واوریدل شو چې ها زدي د واده سامانونه خلم او زما محبوبا جناب محمد رسول الله د کافر په منس کې گیر وی
زما محترمو ټول سامانونه واپس کو او زما محترمو یو بوسکی د چهرې نه تاوکا تورې واخستا په هغه پیسو باندې یو ډالې واخستو او په اس باندې سور شو مخې پټ کړی دی او د جنگ میدان ته راودنګل. واوره نوجوان واوره پښتون واوره تا په دین باندې نن کولو تا په پټکی باندې نن کولو تا په اسلام باندې نن کولو تا په حیا باندې نن کولو تا په پښتو باندې نن کولو. نن هغه پښتون راشه وګوره نن پښتون خپل اوقات هیر کړی دی نن پښتون خپل کردار هیر کړی دی د خپل مشرانو تاریخ دی پښتون هیر کړی دی. پښتون الله رسول فرمایي اولئک فتحان الاسلام پښتون چې ژوند دی د چا پلارم دین اسلام د مخ د ځمکې نه نشي میټاولی. پښتون ژوند دی د چا پلارم دین اسلام د ځمکې نه نشي میټاولی. نن پښتون دین اسلام ته شاکړې ده کنه ده جماعت ته شاکړې ده کنه ده ګيري پټکی ته شاکړې ده کنه ده قران ته شاکړې ده کنه ده ټیک ټاک ته متوجه دي ټیک ټاک ته فاریو خواهشمند ده فاریو کې وګرځم. اے نوجوانا صحابو نمګونو وګورا سعد رضی الله عنه جنگيږي الله رسول आवाज کوي دا نوجوان څوک دی دا چهره پټکړې دا څوک دی و یا رسول الله مونږ تم پته نشتا ډېر د لری سره جنگيږي ډېر بهادری سره جنگيږي یا رسول الله قتل عام یو کو په کافرو کې خو پته نه لګي مخې پټته چې دا څوک دی. پدې کې زما محترم یو گزار فساد رضی الله عنه باندې ولګیدو او دا اسنه پړ مخې را گزار شو او چې کله را گزار شو پس مکه پروت ته صحابت نګیر چاپیر شو چې وی قتل یا رسول الله دا خو صاد رضی الله رسول راغی وې د واده شپه او د واده د سامانونو د پاره چې کوم نه بازار ته تلو دا وګورئ مینه ته وګورئ محبت ته وګورئ. صاد رضی الله عنه بار تپوس کوي الله رسول چرته دی صحابه ولا الله رسول راوستو یا رسول الله رسول د صاد سر اوچت کو خپل غیږه کې دومره مبارک سر د نبی علیہ السلام په غیږه کې پروت دی او سترګو کې اوخې دي او فسلګو جاړي. یا رسول الله تا ته خو پته ده کنه چې زما د واده شپه یا رسول الله زه خدا سي ولګیدم چې زه بچ کېدو والا نیم زه به شهید کېږم. یا رسول الله زه د رنګه تورما زه بد صورت وما د دنیا خلکو مال رشتہ نه راکوله چې ما سره خبرې کول نه غوښتل چې ما سره خوراک کول نه غوښتل. یا رسول الله دا تپوس کوم چې د جنت حوري به ځان ته پریدي کنه. یا رسول الله دا تپوس کوم چې د جنت حوري به ځان ته پریدي کنه. زما محترمو پدې کې الله د طرف نه دومره حوري فساد رضی الله عنه باندې را غوټه شوي چې پدې کې هری هوري ویلي سات زما دي هری هوري ویلي سات زما دي یو هورا आवाज کوي سات زما دي بل هورا आवाज کوي سات زما دي. پدې کې د یو هوري پانځه ښکارا شو چې کله پانځه ښکارا شو دلته د سعد رضی الله عنه هغه بدن په ټوپونو شو هغه د جنت نعمتونه وکتل حوري وکتي شراب د پيو نهرونه د شرابو نهرونه د اوبو نهرونه. زما محترم د الله زیارت او هوري غلمان داغي روح په بدن کې زما محترم په ټوپونو شو روح د بدن نه پرواز کوي انا لله و انا الیه راجعون. سعد رضی الله عنه وفات شو. رونو من منسته تیار نه یو منستا رونو من صرف ټیک ټاک پر خوستو ته تیار نه یو رونو من صرف د نامحرمه زنانو خپل سترګې ښکته کولو ته تیار نه یو رونو من صرف پتوبي کولو کې من ته ځان بدې ښکاري من ته پنسي اوچتولو کې ځان بدې ښکاري من ته د محمد رسول الله هغه مبارک چهره اپناولو کې ځان بدې ښکاري. څومره وفادار پیغمبر من سره وفا کړی دا من ور سره جفا کوو